أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آیات نمبر 140 سورة آل عمران سلورم سپارہ. وما كان قولهم او نوا وینا د دوی الا مگر داوا ان قالو چې ویلی ربنا اغفر لنا ای رب زمونږه وبخې مونږه تا ذنوبنا ګناهونه زمونږه و اسرافنا او زیاتی زمونږه فی امرنا زمونږ په کار کې وثبت اقدامنا او کلک کې زمونږه قدمونه ونصرنا او مددو کې زمونږه علی القوم الکافرین په قوم کافرانو باندې فآتاهم الله بس ورکړو دوی ته الله تبارک وتعالی ثواب الدنیا بدله د دنیا وحسن ثواب الاخره او خ ثواب د آخرت والله يحب المحسنین او الله تبارک وتعالی محبت کوي نیکی کوونکو خلقو سره. دوستانو هر وخت الله پاک ته عاجزي کول دی، الله نه بخنه غوښتل او دی الله پاک نه په ثابت قدمه په دین باندې د ولاړې دعا کول دا لازمي دي او همدغه عاجزي ده. انسان چې خپل ځان کمزوری وګڼي او هر څه رب العالمین ته وسپاري دا د انسان عاجزي ده او په دې کې د انسان د کامیابی مینار پروت دی. حدیث مبارکو کې راغلی چې چا عاجزي وکړه دی به الله پورته کی او چې چا تکبر وکړو الله به یې وغورځوي. نو دغې وجې نه عاجزي کول پکار دي، د الله پاک نه بخښنه او مغفرت غوښتل دا پکار دي. ګوره اکثر په دې سلام باندې خلکو ته ځان بد ښکاري چې اول زه وانه چوم سلام، حالانکه البادئ بالسلام بریء من الکبر. څوک چې په سلام کې شروعات کوي نبی علیہ السلام فرمایي د تکبر نه پاک دی. نو عاجزي همدغه و چې ته هر ځای کې سلام اچوي، هر ځای کې خوش اخلاقي وي او ځان ته ډېر کمزوری نسبت کوي. نو عاجزۍ باندې رب العالمین ترقي ورکوي. الله د مونږ تاسو نه راضي شي او الله پاک د مونږ تاسو استغفار وظیفه نصیب کی. جزاکم الله خیره.